د پاکستان د قومي اسمبلی د سند د خزاني قائمه کمیټه پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشن ته د فندونو ورکولو قانوني مسوده رد کړې ده. د قائمه کمیټه غونډه د قیصر احمد شیخ په مشرۍ کې شوې او د خزاني په منی بیل یا قانوني مسوده کې پرې خبري شوې او بیا په اتفاق سره دغه رد کړې شوې ده. د خزاني وزیر مملکت عائشہ اوس پاشا ویلي چې د ملک اقتصادي حالت او بجټ سخت د فشار لاندې دي. حکومت د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دي او تاوان ورته په میرټ کې پاتې شوی دی. هغه ویلي چې د نړیوال مالیاتي ادارې پروګرام بحاليږي او اقتصادي جایزه روانه ده. د الیکشن کمیشن سیکریټري عمر حمید ویلي چې سپریم کورټ ته د 21 ارب روپو په پړن جواب ورکول دي او د الیکشن کمیشن لپاره په بجټ کې یوازې 15 ارب روپے جاری شوی دي. د کمیټې غړي برجستایل ویلي چې الیکشن کمیشن ته په اوسنو حالاتو کې پیسې نشي ورکولې. انتخابات ته په یو ځای وکړي شي. یوازې په پنجاب کې انتخابات د ملک او اقتصاد لپاره خطر ده. د پاکستان سپریم کورټ په 4 اپریل په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د انتخاباتو په اړوند د قضیې فیصله ورولې او حکم یې کړو چې په 16 مایده په پنجاب صوبه کې انتخابات وکړي شي. عدالت ویلو چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د انتخاباتو معاملې به ځان لکتل کیږي. په عدالت فیصله کې ویل شوی چې مرکزی حکومت د 10 اپریل پورې د انتخاباتو لپاره 21 ارب روپے جاری کړي او په 11 اپریل دی الیکشن کمیشن د پند وصولې ریپورت سپریم کورټ ته وړاندې کړي او د پند نو ورکولو په صورت کې به بیا عدالت مناسب حکم جاری کوي. او د پاکستان په قومي اسمبلی کې په وړاندې کړي شوی او قرارداد کې د پاکستان د سپریم کورټ د 3 کسیزه ججانو د بنچ فیصله رد کړي شوی او ویل شوی چې د آئین او قانون تر مخه پارلمان د اکثریتي بنچ فیصله عملی ګرځوي او وزیر اعظم د پوسنی فیصله عمل نه کوي او بیا د انتخاباتو لپاره د فندینګ یا پیسو ورکولو خبره قائمه کمیټه ته لیږل شوی چې د دې لپاره به منی بل وړاندې کول شي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400